السلام علیکم. د شمال خبرونو سره زیم اکرم خان. تاسو اورئ او ګورئ شمال ریډیو. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د ګلګت د عبوري صوبې جوړولو اعلان شوی. تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان ګلګت دورې په موقع یو جلسه عام کې دا اعلان کړی. وزیر اعظم ویلي چې ګلګت عبوري صوبه جوړول د اقوام متحده د قراردادونو مطابق ترسره کړې ده. پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا په شر کې اضافه روانه ده. د تیرو 40 غنټو دوران په 1130 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. په 1 نومبر د کورونا 2953 ټیسټونه شوي وو. د کورونا وایرس نه 19 کسان په حق هم رسیدلي دي. پاکستان کې د ټوټل مرګونو شمیره 6330 ته رسیدلې. وزیر اعظم عمران خان بعد د سوات دوره کوي. وزیر اعظم بعد د سوات دورې په موقع په عوامو کې د صحت کارډونو تقسیم کوي. دا کارډونو سره به عوامو ته مفت طبي سہولتونه ملاويږي. ټول ملک عوام د موجوده ګرانۍ له وجې د مشکلاتو ښکار شوي دي. د عوامو وینا ده چې موجوده ګرانۍ له وجې عوام د ژوند د ضروري شیانو توان نه لري. عوامو وینا ده چې یو طرف ته بیروزګاري سوا شوي او بل طرف ته ډېره ګراني ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار ویلي چې اپوزیشن ډلې د مایوسۍ ښکار شوي دي. قومي مفاد او ملک ته نقصان رسوي. دغه عناصر هیڅ سوچ نه لري. غیر فطري اپوزیشن اتحاد پی ډي ایم نقصان طرف ته روان دی. هغه ویلي چې اوس هم ورسره وخت شته چې د هوش نه کار واخلي. پنجاب کې په 330 مقاماتو باندې مایکرو سمارټ لاک ډاون لګېدلی. په لاک ډاون والا علاقو کې 1414 کیسونه رپورټ شوي دي. په دغه علاقو کې ټوټل 3332 کسان اوسېږي. د ګلګت بلتستان چیف الیکشن کمشنر راجا شهباز خان ویلي چې وزیر اعظم د خوشحالۍ په تقریب کې شریک شوی دی او هغه سیاسي تقریر نه دی کړی. الیکشن کمشنر ګلګت بلتستان ویلي چې د انتخابي قاعدو په خلاف ورزي به کاروایی کیږي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ګلګت بلتستان کې یو تقریب ته خپل خطاب کې ویلي چې حکومت ادارې تباه کړي دي. تر اوسه پورې یو وعده هم نه ده پوره کړې. شهباز شریف او حمزه شهباز سره مریم نواز په کمره عدالت کې ملاقات کړی دی. مریم نواز د خپل تر زوی حمزه شهباز ته د لاسه ورکړې ده. مریم نواز میډیا ته ویلي چې حکمرانان څومره د جمهوري قیادت نه یریږي دومره بل څوک نه یریږي. د نون لیگ نه استعفا ورکوونکي عبدالقادر بلوچ په خپله پارټۍ سنګین الزامات لګولي. هغه ویلي که چېرې د دشمن په ایجنډا تلل جمهوریت وي نو زه معذرت غواړم. زه دغه بوج نشم وړلی. زه د پوج خلاف یوه خبره هم نشم برداشت کولی. د نون لیگ مشر شاهد حقانه باسي کراچي کې میډیا ته ویلي چې د نیب اداره دې ختمه کړی شي چې ملک وچلیږي. هغه ویلي چې د یو کس دپاره ولې قانون جوړیږي. نیب تر نن پورې کوم کرپشن نیولی. مولانا فضل الرحمن په 10 نومبر 2020 د مرکزی شورا اجلاس راغوښتی. دغه اجلاس په 1 بجه په مسجد فاروق اعظم I9 پور اسلام آباد کې منعقد کیږي. کراچۍ کې په پیش امام باندې د قاتلانه حملې کوونکي ملزم نه تحقیقات جاری دي. د ملزم نه برآمد شوې تمانچه په واردات کې نه د استعمال شوې. د فرانزیک لیبارټري نه رپورټ جاری شوی دی. پاکستان د ګلګت بلتستان متعلق بیان مسترد کړی دی. دفتر خارجه ترجمان ویلي چې د بھارت سره قانوني تاریخي بنیاد نشته. په دا حق لا ترجمان ویلي چې بھارت د دروغو دعوی کوي. حقیقت سره تعلق نشته. هغه ویلي چې بھارتي دعوی د کشمیر نه زموږ توجه نشي لرې کولی.
کابل یونیورسيټي سره نږدې بم دماکه شوې ده. د یونیورسيټي دننه او بهر ډزې هم شوې دي. ډزو په نتیجه کې 4 کسان ژوبل شوي دي. دغلته یو نندارتون هم جاري و چې پکې حکومتي چارواکي موجود وو. نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د ضلع مومن یو ورځنۍ دوره کړې ده. دوره کې ورسره اعلی حکومتي حکام موجود. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دورې په موقع د مومن کیډټ کالج افتتاح هم کړی. خیبر پښتونخوا کې طبي عمله یو ځل بیا په کورونا کې اخته کېدل په تیزۍ سره شروع شوي دي چې تر مخه د پیښور خیبر ټیچینګ هسپتال 10 ډاکټرانو او 14 نورې طبي عملې کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. کوز د تیمرګر کې د ګیس لیک کېدو له وجې مور او ماشومه لور په حق رسېدلي. کمره کې د ګیس جمع کېدو سره یې ساه بنده شوې وه. دواړه په حق رسېدلي. د کور نه په 2 جنازو اوچتولو ټوله علاقه غمجنه شوې. د زون 1 صحت سہولت پروګرام آغاز شوی دی. دغه پروګرام تر مخه به سوات ملاکنډ کوزدیر بردیر او چترال کې عوام د صحت سہولت پروګرام نه پیدا اوچتوي. د ضلع باجوړ ډیپټي کمشنر پیا شیرپاو په هدایاتو ټیم باجوړ ښار کې ځای په ځای د صفایي مهم جاري ساتلې. د صفایي مهم په بایپاس او سیول کالوني ښار کې جاري دی. د ټیم اهلکاري ځای په ځای د نالو نه د کچره ویستلو کار جاري ساتلې. د شمال ریډیو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سرټکی د خبرونو تفصیل خو د یو وړې د مینه وروستو. که تاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 93.8 FM اوریدل شئ. د مینه وروسته یو ځل بیا هرکلی اوس د خبرونو تفصیل. د ګلګت د عبوري صوبې جوړولو اعلان شوی. 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان ګلګت دورې په موقع یو جلسه عام کې د ګلګت بلتستان د عبوري صوبې اعلان کړی. وزیر اعظم ویلي چې ګلګت عبوري صوبه جوړول مو د اقوام متحده د قراردادونو مطابق ترسره کړی ده. وزیر اعظم عمران خان ګلګت کې خپل خطاب کې زیاته کړی چې قوم به ډیر زر وګوري چې د چاخ په رپیږي او په چا د یری لوجې خول راځي. عمران خان ویلي چې د میر جعفر او یا صادق پشان خلکو سره مو ژوند دی. دا خلک د آرمي چیف خلاف لګیا دي. هغوی ملک د نقصان سره مخ کول غواړي. وزیر اعظم ویلي چې اپوزیشن ډلې د خپل لوټمار او کرپشن پټولو لپاره یو ځای شوي دي. هغوی انارو غواړي خو هیڅکله ورته انارو نه ملاویږي. اپوزیشن حکومت هیڅکله بلیک میل کولی نشي او حکومت به خپل وخت ضرور پوره کوي. وزیر اعظم په دغه موقع د ګلګت د قومي ورځې تقریب ته خطاب کړی. په تقریب کې د ګلګت بلتستان گورنر او نگران وزیر اعلی هم موجود وو. پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا په شر کې اضافه روانه ده. د 13 غنټو دوران په 1130 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. په 1 نومبر د کورونا 2953 ټیسټونه شوي وو. د کورونا وایرس نه 19 کسان په حق رسېدلي. پاکستان کې د ټوټل مرګونو شمیره د کورونا وایرس له وجې 6,930 ته رسېدلې ده او مسلسل اضافه پکې روانه ده. حکومت په عوامو غږ کړی چې د کورونا ایسوپیز خیال ساتنه دې وکړی شي. وزیر اعظم عمران خان به د سوات دوره کوي. وزیر اعظم به د سوات دورې په موقع په عوامو کې د صحت کارډونه تقسیموي. دغه کارډونو سره به عوامو ته مفت طبي سہولتونه میلاو شي. خیبر پښتونخوا اولنۍ صوبه ده چې ټولو خاندانونو ته به د صحت کارډ سہولت میلاو شي. وزیر اعظم سره به د سوات دورې په موقع ټول وفاقي او صوبایي وزیران موجود وي. حکومت په 2019 کې د صحت کارډ دایره کار ټول ملک ته د غځولو فیصله کړې وه. وزیر اعظم هدایت جاری کړي چې په 2020 کې به
ټول ملک ته د صحت کارت سہولت ورکولی شي. ټول ملکی عوام د موجوده ګرانۍ له وجې د مشکلاتو ښکار شوي دي. د عوامو وینا ده چې موجوده ګرانۍ له وجې عوام د ژوند د ضروري شیانو توان نه لري. عوامو وینا ده چې یو طرف ته ډیره بېروزګاري سیوا ده او بل طرف ته ګراني ده. عوام حکومت نه مطالبه کړې چې د ژوند ضروري او خوراکي شیان د ورته په ارزان نرخونو ورکړی شي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار ویلي چې اپوزیشن ډلې د مایوسۍ ښکار شوي دي. قومي مفاد او ملک ته نقصان رسونکي عناصر به هېڅکله معاف نه کړی شي ځکه چې هغوی هیڅ سوچ نه لري. غیر فطري اپوزیشن اتحاد PDM نقصان طرف ته روان دی. هغه ویلي چې اوس هم ورسره وخت شته دی چې د هوش نه کار واخلي. پنجاب کې په 330 مقاماتو باندې مایکرو سمارټ لاک ډاون لګولی شوی. په لاک ډاون والا علاقو کې 1414 کیسونه رپورټ شوي دي. په دغه علاقو کې ټوټل 3332 کسان اوسېږي. د کرونا ایسوپیس په خلاف ورزي اسلام آباد او پېښور کې هم ځای په ځای کاروایانې ترسره شوي دي. د ګلګت بلتستان چیف الیکشن کمشنر راجا شهباز خان ویلي چې وزیر اعظم د خوشحالۍ په تقریب کې شریک شوی و او هغه سیاسي تقریرونه نه دي کړي. الیکشن کمشنر ګلګت بلتستان ویلي چې د انتخابي قاعدو په خلاف ورزي به کاروایی کیږي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری ګلګت بلتستان کې یو تقریب ته خپل خطاب کې ویلي چې حکومت ادارې تباه کړي. تر اوسه پورې یو وعده هم نه ده پوره کړې. بلاول بھٹو زرداری ویلي چې د حکومت دا سوچ دی چې د کارډ نه د بېنظیر بھټو تصویر لرې کړي او بېنظیر بھټو به د عوام د زړونو نه وباسي. خو بېنظیر بھټو هېڅکله د عوام د زړونو نه نشي وتلی ځکه چې بېنظیر بھټو د عوام دپاره قرباني ورکړې او ځان یې د ملک او قوم په خاطر قرباني کړی دی. هغه ویلي چې حکومت CPEC نه پیژني. هغه د ګلګت عوامو ته د ازادۍ مبارکي ورکړې. هغه ویل چې PPP به د عوام تقدیرونه بدلوي. شهباز شریف او حمزه شهباز سره مریم نواز په کمرې عدالت کې ملاقات کړی دی. مریم نواز د خپل تره زوی حمزه شهباز ته د لاسه ورکړې ده. مریم نواز میډیا ته ویل چې حکمرانان څومره د جمهوري قیادت نه یریږي دومره د بل څه نه یریږي. هغې ویلي چې حکومت کوم معیار نه تیریږي نو پخپله به هم د دې سره مخ کیږي. هغې ویلي چې 2021 د الیکشن کال دی موجوده حکومت په رخصتیږي. د شهباز شریف او د هغه د خاندان خلاف منی لانډرینګ او رمضان شوګر ملز کې سماعت شوی. شهباز شریف او حمزه شهباز لاهور احتساب عدالت ته په بګدربند ګاډي کې راورسولی شوي وو. په دغه موقع مریم نواز، احسان اقبال او نور لیګي مشران هم په عدالت کې موجود وو. منی لانډرینګ کیس کې به په 11 نومبر په شهباز شریف او حمزه شهباز پر دې جرم عاید کیږي. په دغه موقع مریم نواز د PDM جلسې او د ګلګت بلتستان جلسې متعلق د شهباز شریف او حمزه سره خبرې کړې دي. هغې ویلي چې موږ متحد یو، هېڅوک زموږ اتفاق نشي ختمولی. نون لیگ نه استعفا ورکوونکي عبدالقادر بلوچ په خپله پارټۍ سنګین الزامات عاید کړي دي. هغه ویلي که چېرې د دشمن په ایجنډا تلل جمهوریت وي نو زه معذرت غواړم. زه دغه بوج نشم برداشت کولی. زه د پوج خلاف یوه خبره هم نشم برداشت کولی. هغه ویلي چې لیګي مشران دې په خپله پالیسۍ نظرثاني وکړي. د نون لیگ مشر شاهد حقان عباسي کراچي کې میډیا ته ویلي چې د نیب اداره دې ختمه کړی شي چې ملک وچلیږي. هغه ویلي چې د یو کس دپاره ولې قانون جوړیږي. نیب تر نن پورې کوم کرپشن نیولی. د PDM ناوفاقه وزیران یریدلي دي لهذا هغوی به اپوزیشن روزانه نوي الزامونه لګوي. دغه وزیران دي ووایي چې دوی د قوم دپاره تر اوسه پورې څه کړي دي. نن ګراني کوم ځای ته رسېدلې ده. قوم ګرانۍ له کبله ډېر پریشانه شوی.
مولانا فضل الرحمن په 10 نومبر 2020 د مرکزی شورا اجلاس راوښتلی. دا اجلاس په د ورځې 1 بجه په مسجد فاروق اعظم آی 94 اسلام آباد کې منعقد کیږي. د مولانا فضل الرحمن لخوا راوښتل اجلاس کې به د پارټۍ په اندروني مسلو خبرې اترې کیږي. کراچۍ کې په پیش امام باندې د قاتلانه حملې کوونکي ملزم نه تحقیقات جاری دي. د ملزم نه برآمد شوی تمانچه په واردات کې نه د استعمال شوی. د فرانسیک لیبارټري نه رپورټ جاری شوی دی. د ذرایع مطابق ملزم د لین په کشاله پیش امام په نښه کړی و. دغه ملزم 3 کاله جیل کې تیر کړی و. تعلق یې د لیاري ګروپ سره ښودل شوی دی. پاکستان د ګلګت بلتستان متعلق بیان مسترد کړی دی. دفتر خارجه ترجمان ویلي چې د بھارت سره قانوني تاریخي بنیاد نشته. په دا حقله ترجمان ویلي چې بھارت د دروغو دعوی کوي، حقیقت سره تعلق نشته. هغه ویلي چې بھارتي دعوی د کشمیر نه زموږ توجه نشي لري کولی. کابل یونیورسټۍ سره نږدې بم دماکه شوې ده. د یونیورسټۍ دننه او بهر ډزې شوي دي. په نتیجه کې 4 کسان ژوبل شوي. دغلته یو نندارتون هم جاری و چې پکې حکومتي چارواکي موجود وو. امدادي ټیمونه او افغان ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي. طالبانو د پیښې تردید کړی دی. د موجوده خلکو وینا ده چې وسله په لاس کسان یونیورسټۍ ته داخل شول او ډزې یې شروع کړې. د ډزو نه وروسته حمله کوونکي په تېښته کې کامیاب شوي دي. د حمله کوونکو له کبله 4 کسان ژوبل شوي هم دي. نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د ضلع عموماً یو ورځنۍ دوره کړې. دوره کې ورسره اعلی حکومتي حکام موجود وو. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دورې په موقع د مومن کیډټ کالج افتتاح وکړه. دورې په موقع خپل خطاب هم کړی دی. خیبر پښتونخوا کې طبي عمله یو ځل بیا په کورونا کې اخته کېدل په تیزۍ سره شروع شوي دي چې تر مخه د پیښور خیبر ټیچینګ هسپتال 10 ډاکټرانو او 14 نور طبي عملې کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. کیسونو کې اضافې له کبله KTH سرجیکل وارډ بند کړی شوی دی. کوزدې ته مرګره کې د ګیس لیکېدو له وجې مور او ماشومه په حق رسېدلي. کمره کې د ګیس جمع کېدو سره یې ساه بند شوې وه. دواړه په حق رسېدلي دي. د کور نه په 2 جنازو اوچتولو ټوله علاقه غمجنه شوې. دا پیښه په کوزدیر شینګري سیمه کې د محمد قاسم کور کې رامخې ته شوې وه. کمره کې ګیس جمع کېدو له وجې مور او د هغې ماشومه 2 کلنه لور په حق رسېدلي. د زون 1 صحت سہولت پروګرام آغاز شوی دی. دا پروګرام تر مخه به سوات ملاکنډ کوزدیر بردیر او چترال کې عوامو ته د صحت سہولت پروګرام ملاو شي. په 19 هسپتالونو کې به صحت کارت لرونکي بالکل مفت علاج کولی شي او دغه پروګرام آغاز د 21 اکتوبر نه شوی دی چې تر مخه به ټولې آبادۍ ته د صحت سہولت پروګرام ملاو شي او پیدا به ترېنه اوچته کړي. د ضلع باجوړ ډیپټي کمشنر پیا شرپاو په هدایاتو ټیمې باجوړ ښار کې ځای په ځای د صفایي مهم جاري ساتلې. د صفایي مهم په بایپاس او سیول کالوني ښار کې جاری دی. د ټیمې اهلکارو ځای په ځای د نالو نه د کچرې راویستلو کار جاري ساتلې. د ټیمې وینا ده چې باجوړ به په شریکه صفا سوتره ضلع جوړوو. هغوی زیاته کړې چې عام اوسیدونکي دې هم د باجوړ په صفا سوتره ساتلو کې خپل کردار ادا کړي. د شمال ریډیو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو خبرونه به جاری وي خو یو وړه دمه. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433.
اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 094222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM. हाँ बच्चे गाले गाले तका एम्बुलेंस वांदी बीमारान पकी दी अस्पताल तवली. शाबाश बच्चे کله چې هم موږ د امبولانس आवाज واورو نو لازم ده چې د سړک نه غاړې ته شو کې دیشي بچیا زموږ دغه کار د یو انسان ژوند بچ کی. د شمال ریډیو د ولسی خدماتو څنګه لاره خواوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لاري چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा की दर दीवार हिला दो, माशरती और तालीमी आगाही की आवाज़ शमाल रेडियो की नशरियात कौमी और इलाकाई तरक्की के लिए कोशा. शमाल और रेडियो की नशरियात सुनिए और अपनी आराह से आगाह कीजिए. तरक्की और खुशहाली की आवाज़ शमाल रेडियो की आवाज़. शमाल रेडियो 98.6 FM. السلام علیکم. زه وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوښي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسختن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم او رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلچر او تاریخي ځایونو د پښتون ولس د سپېڅلو مشرانو په اړه کې معلوماتي خبرې اترې
لټون پروګرام واورئ او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشحاله مینې رورولۍ او پښتونولۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل ولس بیدار کړئ. زمونږ اواز ستاسو اواز. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مه هېروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمایي او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدای شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.